نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم. سورة لقمان يوشتم پارا يولسم دولسم نمبر آیت مخکرو کو کید اللہ پاک دا توحید دلائل عقلیہ بیان شو. اس پدیرو کو کید اللہ پاک دا توحید دلائل او دا یو نیک انسان دا اللہ پاک دا وحدانیت دعوت بیانی. پدیرو کو کید لقمان حکیم سے واقعہ بیانی. لقمان حکیم د پلار نوم ناحور د نیکه نوم یې ناحور او د هغه د پلار نوم تاروح. لقمان حکیم د ایوب علیہ السلام خوریو یا یې د ترور زوی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ لقمان حکیم یو حبشی غلام درنگنا تکتور او د کسب په لحاظ سره ترکان. یو قول پکې دا دی چې د کسب په لحاظ سره دا شپونکیو ګډې چیلې به سره ولې، او بل قول پکې دا دی چې لقمان حکیم د کسب په لحاظ سره ټیلر او درزي. لقمان حکیم اللہ پاک دتا ډیر زیاد د دین په هور کړو او نیک انسانو اللہ پاک ودت الہام کو. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرمائی دوبارہ کی راضی چدتی او تور سڑے را. سید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ وتو فرمائل پدی خپل تور رنگ باندې خفا نشو. درې کسان تور رنگ والا تیر شوی دي چې د رنگ په لحاظ سره تک تور، لیکن هغه په انسانانو کې ډېر بهتر تیر شوی. یو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ او دویم مہجع چې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غلام او دریم لقمان حکیم چې دی هم درنگنا تکتور. د بچیلې سره ولې پردې یو ورځ وتا د چیلو مالک وویل چې یو چیلې ذبح کا او د هغې قیمتي غوښه ماته راوړه. لقمان حکیم چیلے علاله کړه، یوې ول د غوښې ټوټه راوړه د جبې او دیمه د غوښې ټوټې راوړه د زړه. بیا ورته وی چې یو چیلې علاله کا او د هغې چې کوم خطرناک او بیکاره غوښه ده هغه راله راوړه. لقمان حکیم چیلې علاله کړه او د هغې جبه او زړه یې بیا راوړه. خدم ویدا روڑی او بدو کلم روڑی. لقمان حکیم متے کجب خی او زلخی ارس خی او کجب بدی او زل بدی نو ارس بدی. وجود کی خمداد بدی او بدم داد بدی. کجب او زلد چا سموی نو دا خسری او کجب او زلی بد بی نو دا بد سری. ذکر دا نیکی بنیاد مزل او جبر او د ګناهونو بنیاد او او جبر.
نو دی لقمان حکیم د جمهور مفسرینو د وینا مطابق دا بزرگ انسانو ولی پیغمبر نو بزرگو پیغمبر نو دی لقمان حکیم دا اللہ جل شانہ دیر شکریہ ادا او دیر نیک انسان دخبل زویتوی چې د زوینم یې انعم یا مشکم یا ماثان و ماثان زوی ته نصیحت کو چې بچی د الله سره شرک مه معلومه دا شوه چې مور پلار به بچو ته ښې خبرې ښیي دا به ورته نه وی چې د پلاني ته خپله کنځلې وکړه د پلاني پسې به یو کاڼی ویله یا مثال داسې کار وکړه لقمان حکیم بچی ته نصیحت اول وکړو چې بچی شرک مه کوه ځکه شرک دا ډېر لوی ظلم دا دی چې پیدا کړي د سره څه نه دي او ته الله سره یو ځای کړې نو یقینا دا ډېر زیات دی هر څه پیدا کړي الله او تا یو جعلي او فرضي یو نقلي شیز را واغېستی وی دا دم کړي دا زیاتې دي خالق او مالک یو الله دی او تا ورسره بل څوک یو ځای کړي دا زیاتې په ظلم کې د شرک نه لوی ظلم نشته معلومه دا شوه چې دا کافران په مخ د ځمکه لوی ظالمان مونږ خلکو دې ته خیال یره سودا ارزانه خرڅوي نو که کافر مونږ ډېر خسروي او سودا ګرانه خرڅوي که مسلمان مونږ ډېر لوی ظالم دا کافر دی دی د الله سره خپل خدایان یو ځای کړي د دنه لوی ظالم شته نه لوی ظلم خدا دی چې الله سره دې څوک یو ځای کړي دا مسلمان دی کې کافر کوي هم مسلمان هم زیاتې ظلم به کوي ګناهونه به کوي خو د کافر والا چې کوم ظلم دی نو دې ته د مسلمانانو ګناهونه نه رسوي لکه کافر سره ایمان نشته ظالم ابتداءً اعلی درجه ظالم او مسلمان سره د ایمان خزانه بچ دې څومره ګناهونه کوي دغه بر د ظلم وي خو خزانه ورسره نو دا نصیحت لقمان حکیم سے خپل زوی ته یا الله جل شانه د والدین حقوق بیانې چې ما دې انسان الله فرمایي من حکم کړی مضبوط وینا مو ته کړی چې د مور پلار سره بخې ګړه ولی زکه دی مور پلار دی مور دا بچی اوچت کړي سره د ډېرې کمزورې نه میاشتې په ګېډه وګرځي څومره تکلیف یا د هغه 2 کاله پې ورکول دا څومره تکلیف نو د دې مو ته حکم کړی چې د مور پلار سره ښېګڼه کوه او بل مو ته حکم کړی دی الله فرمایي چې زموږ شکریه ادا کوه او د والدینو شکریه ادا کوه د ماشوم د پیو مودا په دې کې اختلاف د استادانو د جمهور فقهاو مذهب دا دی چې د ماشوم د پیو مودا 2 کاله امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه یو قول چې د پیو مودا د ماشوم 2 کاله دا یعنی 13 میاشتې امام ظفر رحمت الله علیه قول چې د ماشوم د پیو مودا 3 کاله دا اختلاف چې د دې استادانو او د مجتهدینو دی دا اختلاف د دوی بنا د په دلایل باندې دا اختلاف صحیح دی یو ځای کې راځي وحمله وفصاله 30 شهر د ماشوم د حمل او د ماشوم د پیو مودا 13 میاشتې 2 کاله شو امام سبدری آغا دی او دیدے کی راضی وفصاله فی عامین 2 کال یا حولین کاملین سور بقرہ دا 2 کال دلیل دا جمهور دلیل دا اختلاف بنا پا دلائل دی دا اختلاف رحمت
اختلاف د مسلې د مسله بنا اختلاف په دلایل چې دلایل مختلف دي نو خامخا مسلې ورسره مختلف دا رحمت اجتهادي اختلاف د شریعت دی ته گنجائش پرې خو دی که څوک په دې کې په یو جانب باندې تهمت الزام لګي نو هغه سره دلایل موجود دي الزام پې نه راځي او که دا مور پلار تا ته وایي چې ما سره شرک وکړه الله فرمایي نو بیا به خبره نه مني دا مور پلار تابعداري په ګناه کې نشته یعنی کې کوا په ګناه کې او بیا الله پاک فرمایي چې تاسو تابعداري وکړئ د نیکانو خلکو کم خلق چې ما طرف تر روان دي زما عبادت کې نیکان دي دا غي لار ونیسي نو دا دلیل دا تقلید دی یو سړی په خپل په مسله نه پیګنو په پسې وځي نو الله فرمایي چې هغه چا پسې روان شه چې څوک ما پسې راځي زما لار ته راځي او هغه مجتهدین دا مجتهد د تابعداري دلیل دلته ذکر او بیا د لقمان حکیم سے بل نصیحت چې اے بچي الله جل شانه علم دمر زیاد که یو معمول غوتی سیس چې پاندازي د یوې دانې باندې وي د شرشم او دا پکاڼي کې د ننوي یا پاسمانونو کې یا پزمکا دمر سیس د نیکه یا د بدوي الله بدام په قیامت کې راولي حاضرې دومره کمال علم او بل نصیحت بچی تکلی چې بچی مونس کوا لقمان حکیم سے بیتوي مونس کوا د نیکه خبره خلکو تکوا خپلم نیکی کو او د ګنا نه خلق منه کو خپلم ګنا مکو او صبر ترسیږي پامه سم دکه دا ډېر لوی د حوصله کا که تکلیف در تراغه هم صبر کو خوشاله را هم صبر کو او کني کې هم صبر کوا نو صبر کوا صبر ځان کې پیدا کا او تکبر مکو پس مکه باندې چینګ وین مګرځه عاجزه باندې ګرځه زکه متکبر انسان الله پاک نخوخ دا نصیحت دی لقمان حکیم سے خپل ذات شروع کړي او بیا وته وی چې کله مزل کې نو اعتدال میانه روي سره مزل کې او आवाज کته ساته منډم موها لکه ار وخت چې کرکټ میدان کې رواني او منډه او داسې مزه لکه چې په زور چا جمعات ته روان کړي لږ نزي داسې مکه او आवाज کته ساته داسې اعتدال سره आवाज ساته چې چاته خبره ضرورت وي چې پیش ودون چغم موها چې جمع ته خلق ولاړ یا مانځه ته جمعات ته راغلي او استاد خبرو د وجه په مانځه په سبق کې غلط شي اعتدال والا ځانو ساته ځکه چغې وهل الله فرمایي بدترین اواز دا د زناورو کار دی مسلمان په اعتدال نه کار اخلي نو فرمایي ولقد آتینا لقمان الحکمت او په ترقې سره موږ ورکړو لقمان حکیم سے تا د دین پوها انشکر لله دا چې شکر کوه د الله پاک ومن یشکر چا چې شکر وکړي فإنما یشکر لنفسه بس یقینا دی شکر وباسي د خپل ځان د پاره ومن کفر چا چې ناشکر وکړي فإن الله غنی حمید پس بشک الله پاک بے پروا د واستایل شوی ذات دی وإذ قال لقمان لابنه وقت ہوئے لقمان حکیم سے خپل پیتا وهو يعظه دوت نصیحت کو سیوتو یا بنی اے بچیا لا تشرک بالله بالله شرک مکوا ان الشرك لظلم عظیم یقینا شرک لوی ظلم دی ووصینا الانسان بوالديه او حکم کړي مضبوط پتا کی سرا انسان ته پبار د والدینو کی حملت امه وجد کړي دلرا دی ماشوم لرا مورد دو وهنن په کمزورې سرا علا وهن د پاس دبل کمزورې او په سالو کی عامین د پړن کټ کول د دو پدو کلونو کی د حکم مکړي انشکر لله دا چې شکر وباسد الله انشکر لی دا چې شکر وباس زما والدے کو د خپل مور بلار شکر یاد کا الی المصیر خاص ما طرف تستا سوا بصیرہ وان جهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم کچره دا مور کار بتا باندې کوشش کوي چې ته شرک وکي پما باندې
دا غسیس چې تا ته نشته د هغې باندې علم فلا تطعهما پس د مور پلار خبره دا ګناه واله مه منه وصاحبهم او دوی سره مرګتیا کو په دنیا کې معروفا د شریعت مطابق واتبع سبیل من اناب الی او تقلید کوا تابعداري کوا د لار دا غچا چې څوک ما طرف ته رجوع کوي ثم الی مرجعکم بیا خاص ما طرف ته ستاسو واپسی دا فانبئکم بما کنتم تعملون پس زب خبرداری درکم ستاسو په عملونو یا بنی اے بچوڑیا انا انتکو مثقال حبت من خردل کچروی دا قسلت دنیکے یا دا بدے پاندازا دا یوی دانی من خردل دا اوری شرشم تاستا معلومی شرشم درے قسم یو توی کرم ساگ داغی دانے غٹی غٹی وی خلق تے ساگ پخی شوتل کی او دویم دی عام سادہ شرشم دیرو چتی گنا ایک شوتلو کی او دریم دی پوری شرشم پا دی غنمو کی اجت نرے ولاړو پا دی ټولو کی کمزوری او وڑا دانا چیوی دادا دی پوری شرشم قرآن کے اللہ پاک فرمائے کہ دانے کی یا بدستا دغی دا شرشم دانے پا اندازی دا دیر وڑا دانے معمولی پوکی باندے ټولی الوزی که دم رمبی فتکن او بیاوی دا دانا پی صخرتن پا گٹا کی کانی کی پٹا پرتے او پی سماوات او پی الارد یا پاسمانونو کی او یا پزمکہ کی رزمکو خودی رزیاتا دیکھی او دانے چرتا پرتے یقیناً دا گران کار دی چتا چاہتا پا نظر مخلوق تا نو اللہ فرمائی یأتی بی اللہ راولی بدیر را اللہ پاک دا با اللہ پاک راولی کہ دمر اندازستانی کی بھی امبر تمقت حاضر شی او کہ دمر اندازہ دی گناوی ام بی اللہ راولی معلوم دا اللہ علم و قدرت دے دویل ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ پاک بارک بنا و خبردار دے یا بنی بچوڑی اقیم الصلاة تمنس قائمہ و پخپل وقت باندے وامر بالمعروف تو حکم کودنے کے وانہا عن المنکر و خلق من کود گنانا واصبر علی ما صابکا او تصبر کو باس چرسی کی تاتا ان ذالک من عزم الامور یقینا دا خاصلت دو اچتو کارون ندی ولا تصاحر قدک للناس او تماڑا واقبل مخد خلق نادا وجد تکبر دا خبر پا دوران کی ولا تمشی فی الارض مرحا او تمگرزا پزمک باندی بمستے سراپا تکبر باندی ان اللہ بیشک اللہ پاک لا يحب نخو خوی کل مختار فخور ہر متکبر و فخر کون کی وقصد فی مشیکا او تم یانا روی کو اعتدال کو پخپل رفتار کی وغضب من صوتکا او کتسا تخپل آواز ان انکر الاصوات الى صوت الحمیر یقینا بدترین دا آواز دا زناور خر دے چگه خر وخی انسان دا زناور پشان خستت دان کی نراود و آخر دعوان